د محرم د لسم د ورځې روزه نیول دا ډیر فضیلت لري. په دې میاشت کې څوک نفلي عبادت وکړي ډیر ثواب لري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هم په خپل په دې لسم محرم روزه نیوله او هم امر کوي ستاسو هم د لسم د محرم د ورځې روزه نسی. دغه لسم د محرم د ورځې روزه نیول د دې تعلق د امام حسین رضی الله عنه سره نشته، هیڅ تعلق نه ده، ځکه امام حسین رضی الله عنه هم خپل د لسم د محرم روزه نیوله. روایت نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که څوک د محرم په ورځ روزه ونیسي، د لسم محرم په ورځ که چا روزه ونیوله، نو امید سه الله جل جلاله د یو کال ګناهونه د دور معاف کړي. او دا یاد ساته که څوک د محرم د ورځې روزه نسی باید د نهم د ورځې روزه هم ورسره ونیسي، د دې وجې چې يهوديانو سره مخالفت راشي. که چیرې چا د نهم د ورځې روزه ونه نیوله بیا د لسم او د یولسم د محرم روزه دی ونیسي. نبی علیه الصلاۃ والسلام به د یوم عاشورا سي د لسم محرم ورتوای، نبی علیه الصلاۃ والسلام به دا روزه نیوله او امر به کوي ستاسو هم دا روزه نسی. او د دې ډیر ثوابونه دي او الله جل جلاله هغه بنده ته په دې ورځ روزه ونیسيږي، الله جل جلاله د یو کال ګناهونه ور معاف کوي. باید موږ تاسو د لسم د محرم روزه ونیسو او د نم دم یا د لسم یو لسم